انتهایی معزز او مکرم میندو او خویندو د الله تبارک و تعالی په دې دنیا کې خصوصا په موږ باندې ډېر غټ فضل او کرم دی. هر اعتبار سره چې کوم اعتبار سره هم موږ ګورو د الله تبارک و تعالی فضل او کرم او احسانات او نعمتونه رحمتونه په موږ باندې وریږي. الله تبارک و تعالی قرآن مجید کې ارشاد فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، چې د الله په نزدیک چې کومه ښه لاره کومه ښه طریقه ده انسانانو د پاره جناتو د پاره کومه بهترین لاره ده هغه دا ده الاسلام، چې مکمل په اسلام باندې عمل وکړي. نو مکمل اسلام موږ څه ته وایو؟ نن سبا چې کوم ذهن جوړ دی او نن سبا چې کوم ماحول دی او معاشره ده په هغې کې مکمل اسلام څه ته وایي؟ چې یو سړی 15 وخته لمونځ کوي، د رمضان روژې ږدي او بیا چې دی د لمونځ په ټیم کې جومات کې ناسي او یو څو تسبیحات یې زده کړي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله، یو څو دواګانې یې زده کړي، بس دغې ته موږ مکمل اسلام وایو. یا یو زنانه متعلق چې هغه 15 وخته خپل لمونځ کوي او د رمضان روژې ږدي او یو څو تسبیحات دي هغه یې زده کړي، هغه وایي شپه او ورځ، دغې ته موږ مکمل اسلام وایو. حالانکه که تاسو قرآن مجید 13 سپارې دي، په زرګاو لکاو احادیث دي، پیغمبر علیه السلام 63 ساله زندگی ده، پاغې کې 40 کاله د نبوت نه مخکې دي او 23 کاله پیغمبر علیه السلام د نبوت نه بعد چې کوم دور دی هغه تیر کړی دی. صحابه کرامو ډېر یو غټ دور تیر شوی دی. نو دا قرآن مجید 13 سپارې لکاو احادیث پیغمبر علیه السلام ټول زندگی د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مکمل دور چې کوم وو هغه په دغه باندې تیر شوی دی. آیا هغه په دغه باندې تیر شوی دی چې صرف یې منځونه کړ دي، روجي یې خیدي او یو څو تسبیحات یې ویل دي، بس نور څه معاملات په دین او په اسلام کې نشته؟ زمونږ ذهن هغه اړته نه ځي. ولی دا چې کم کار دی 15 منځونه روژې ښودله موږ یو وړوکوالي نه اسلامي ګرانۍ کې پاتې شوي یو، نو دا کار موږ ته ډېر اسان دی. دې کې موږ ته څه ګران شیشې پکې نه ښکاري، یو څو تسبیحات دي اسې ناست یو چې تسبیحات به ووایو، دا کار موږ ته ډېر اسان ښکاري. خو کم کار باندې موږ ژوند تیرو، کم چې زمونږ شپه او ورځ ژوند تیریږي، په کم علاقې کې، کم محلې کې، کم کلي کې موږ پاتې کیږو، موږ په کومه کورنۍ کې پاتې کیږو، زمونږ مشران دي، کشران دي، رونه دي، خویندې دي، مور پلار دي، بچی دي، په معاشرې کې زمونږ ګاونډیان دي، پړوس دی، د محلې نور خلق دي، زمونږ په زندګۍ کې معاملات دي، کاروبار دی، تجارت دی، چا سره نوکری ده. زمونږ په ژوند کې چې څومره معاملات دي هغې کې موږ چېرته دا تپوس نه کوو، او که موږ ته پته هم ولګي چې موږ په دې کار کې په غلطه روان یو، د اسلام خلاف یو، بیا پې هم ځان غلی کړو، ولې چې هغه کار سمول ډېر ګران کاري. اوس یو انسان دی هغه یو کاروبار کوي
او په هغه کاروبار کې یو مسلمان دی ځان ته مسلمان وای منځونه کوي مکمل حاجی صاحب دی یو 15 ځله حج کړی دی رمضان کې مکمل روزي دی چې کله نه بالغ شوی دی او تر اوسه پورې هغه چې دی یو روزم نه د قضا کړی ماشاءالله سره هر وخت په سر باندې ټوپۍ خو هغه یو ځای کې یو دکان دی یا یو ځای کې یو نوکری کوي یو کاروبار کوي او الته هغه سود کوي الته هغه خپل د کاروبار خیال نه ساتي تجارت خیال نه ساتي نوکری خیال نه ساتي پیسې څنګه راځي او څنګه زی د دې معاملاتو خیال نه ساتي حرام راځي که حلال راځي دا سوچ پکې نه کوي ولی هغه خو منځونه کوي روجي ارسه یګدي تسبیحات هغه ځان له یاد کړ دي هغه چې هلته هغه حرامو پیسو ته الله سم لګي نو پاغي کې مغه وي بسم الله چې هغه جیب کې کی دي هغه حرامو پیسې د سود پیسې نو بیا وي الحمدلله نو دین اسلام چې کوم دی زما د خبرې مقصد دا دی چې دین اسلام چې کوم دی هغه صرف د موز او د روجي نوم نه دی دین اسلام مکمل یو ضابطه حیات پیش کړي ضابطه حیات دی ته ویل کېږي چې د انسان د پیدایش نواله تر مرګ پورې قبر کې خخول پورې او خخول نه رستو چې کوم معاملات د ورثه د سره کوي هغه پورې د ټول طور او طریقې د دین اسلام خولی دي صرف په دې منځونو باندې موږ نه بخلې کېږو او دا خبره نه ده چې منځونه ضروری نه دي زما دا خبره دا مقصد هرگز نه دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې ما جنات او انسانان پیدا کړی دي خپل عبادت لپاره نو عبادت ستوي عبادت مستوي عبادت ټولنا اولا او افضل طریقه چې کومه ده هغه د مزده عبادت روجی ته هم وای چې مونږ روجی کیدو فرض روجی دی واجب دی کده نظر دی ک نفل روجی دی عبادت دی ته هم وای خو عبادت چې دی هغه دی ته هم وای چې د زندګۍ چې کوم معاملات دي هغه مونږ په صحیح طریقه باندې حل کو زندګۍ چې څومره معاملات دي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه طریقه مونږ ته خولې دا قران مجید چې کومه طریقې مونږ ته خولې دي هغه طریقو باندې کوم ژوند تیرون هغه زموږ عبادت ته مونږ خپل د بچو تربیت څنګه کوو دا قران مجید نه تاسو کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث نو اوري مونږ خپل مشرانو سره څنګه رویه اختیارو دا د قران مجید احکامات دي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشادات دي زمون په پړوس کې په گاوند کې یو کډه پاتې کیږي زمون په علاقې او په محلي کې یو کډه پاتې کیږي هغه سره مونږ په کومه طریقه باندې معاملات کو په کومه طریقه باندې به هغه سره مونږ خبره او تر کو کم طور او طریقه به مونږ اختیارو ولته کې هغه احکامات قران مجید کې موجود دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې په احادیثو کې موجود دي مونږ به خپل کاروباري لین او دین څنګه کوو مونږ به حرامو نه ځان څنګه بچ کوو او دا حرامو دا یو نوړی چې خېټې ته کوزیږي نو د دې سړی او د دې زنانه د عبادتونه هم بیا نه قبليږي دا چې کوم منځونه او روجي دا یګدي دام بیا نه قبليږي په جواب باندې مونږ مسکو اشارو باندې مونږ مسکو کته برکیږو خو دغه مسکی چې کوم مونږ سبق وایو په هغه سبق باندې زموږ عمل نشته دی دا د دنیا چې څومره معاملات دي د انسان ژوند سره تړلې شوي چې څومره معاملات دي دلته که څوک داسې ناس وي چې هغه کتابونه ویلي وي
یو څو درجې ویلي وي نو هغه به ډېر ښه خبر وي چې زمون په 2مه درجه کې یو کتاب پڑھاویږي هغه ته قدوري ویل کېږي دغه شان نور هم د فقه ډېر شی کتابونه دي خدا یو ابتدایي کتاب دی صرف د هغې مثال زکه در کوم په هغه کتاب کې تاسو چرته هغه کتاب کولاو کوئ هغه کتاب دی د فقه کتاب دی هغه تاسو داسې کولاو کوئ ټولو نه اول به وي کتاب الطهارت چې انسان پاکی حاصله کی او دس چارادام زده کی د غسل کم فرایض واجبات تی هغه زده کی هغې نه وروستو دی بیا کتاب الصلاة سره دی بیا کتاب الصوم کتاب الزکات کتاب الحج زمون په زندګۍ کې دغه عمر دي کنه کتاب الطهارت ته کتاب الصلاة ته کتاب الصوم دی کتاب الزکات ته زکات هم ډیر ځایونه کې نه ادا کیږي خو زه لږ ډیر پکشتي او کتاب الحج دی حج او عمره ده دغه ځای پوری نو بیا تاسو دغه کتاب الحج پوری دا صفی وشمارئ چې دا کتاب الطهارت نه چې کومې صفی شروع شو دي کتاب الحج پوری دا صفی تاسو وشمارئ دا صفی ډیرې کمی دي او مخکې چې کم کتاب دی کم باب شروع کیږي هغې ته ویل کیږي کتاب البیوع بیا د کتاب البیوع نه کتاب آخره پورې صفی وشمارئ نو دا اولنۍ چې کومې صفی دي دا د هغې 2مې نیمې پورې هم نه رسي استادان هلته بیانوي چې دا اولنۍ حصه ده کتاب الصلاة دا د عباداتو ده کتاب البیوع نه معاملات شروع شي عبادات چې کوم دی هغې ډېر لږ بیان کړي دي فقه په کتابونو کې او معاملات چې کوم دی هغې ډېر زیات بیان کړي دي ولې چې کم شي کې مونږ کمزوري یو هغې مونږ ته زیات خول دی کم معاملاتو کې بیع و شرا وي تجارت وي کاروبار وي رشتہ دارانو سره آس پڑوس سره کور کې چې کم معاملات دي مونږ خپل په غم او ښادۍ کې چې کم معاملات کوو څومره ناجایزه او ناروا معاملات مونږ کوو او تر دې پورې چې مونږ ته خبر هم یو چې دا جایز نه دي داسې یو به کې څوک نه چې هغه ته نه خبر څومره چې کوو یو شمارلو هېڅ ضرورت هم نشته دی مونږ ته پته ده چې دا شی جایز دی دا شی ناجایزه دی مونږ ته پته ده په دې ودونو کې چې مونږ رسم و رواجات کوو دا خرافات کوو دا ناجایزه دي مونږ ته پته ده زمونږ په کور کې چې مړی وشي هلته چې مونږ کم غوبلې کوو د هغه مرګ ټیم نه چې شروع شي د هغه خښولو پورې بیا د هغه څلېښتمه پورې بیا 1 کاله پورې بل کاله پورې مونږ چې دا څومره غوبلې کوو دا ناجایزه دي دا مونږ ته پته ده خو بیا هم عمل نشته دی ولې نشتی ځکه چې مونږ د الله تبارک وتعالی عبادت کوو څنګه عبادت کوو 5 وخته مونځ کوو روژه ږدو نفلونه کوو تسبیحات وایو بس نور که یو کار جایز دی که ناجایزه دی هغې سره زمونږ څه کار دی نو دا شیزونه ډېر زیات ضروری دي قرآن مجید کې ځای په ځای الله تبارک وتعالی ځای په ځای د دې معاملاتو بار بار نشاندهی کړه چې دې کې ځان برابر کوي دغې د وجې ځکه په کتابونو کې راځي یو ته ویل کېږي حقوق الله 2 قسمه حق دي هر یو انسان باندې نارینه او زنانه باندې په دنیا کې 2 قسمه حق دي حقوق خو ډېر زیات دي خو 2 قسمه حقوق چې دي هغه علما کرامو فقها کرامو تقسیم کړ دي یو ته ویل کېږي حقوق الله یو ته ویل کېږي حقوق العباد حقوق الله هغه حقوق ته وایي کوم چې د الله تبارک وتعالی حقوق دي په موږ باندې لکه مونځ کول دي روژه اخل دي زکات ورکول دي صدقات ورکول دي خیرات ورکول دي حج کول دي عمره کول دي یا دغه شان نور چې کوم نوافل او دا عبادتونه دي هغه کول دي دې ته ویل کېږي حقوق الله دویم قسم حقوق چې کوم دي هغې ته ویل کېږي حقوق العباد د بندگانو حقوق څه دي فی الحال زه یما زما د مور پلار په ما باندې حق دی
زما د رونو خويندو په ما باندې کم حق دی، کم چې شریعت ویل دی. یو خو هغه حق دی چې هغه موږ دنیا کې ځان نه جوړ کړی دی، هغه حقوق خبره نه کوم کم چې شریعت موږ ته خول دی، الله او د الله رسول خول دی. زما بچی دی دا په ما باندې حق دی، زما کور کې څومره افراد دي، زما آس پړوس ته دا په ما باندې حق دی. حقوق العباد دی، زه یو کاروبار کوم، تجارت کې لګیدلې یم، یو ځای کې نوکری کوم، الته خلکو په ما باندې حقوق دي. بیا علما او فقهای کرام دا ارشاد فرمایي، زیبه دا ارشاد فرمایي چې حقوق الله چې کم دي، دا الله تبارک وتعالی حقوق یعنی عبادات کپاغي کې مونږ کوتاهي وکړو، هغه کې اوس مونږ کوتاهي کړ د مونږ فرض منځونه ډیر شي نه دي کړي، نو دا غي قضا راګرځول یو طریقه د قضا به راوګرځو، الله تعالی نو معافي وغواړو، معامله پټه پاتې شله، بس کیسه ختم شله. الله تبارک وتعالی به مونږ معاف کی، حقوق الله دي. خو حقوق العباد کې علماء کرام ارشاد فرمایي چې حقوق العباد داسې یو معامله ده چې پدې کې کا یو انسان د بل انسان، یو بنده د بل بنده حق خوړلې وي، کده د بیت الله غلاف ونیسي، الته کې الله نه معافي وغواړي چې د دې بنده حق ما خوړلې، یا الله ته مې معاف کا، خو څو پورې هغه بنده دی نه معاف کړی دی نه معاف کیږي. نو څومره معاملات دي چې باغی کې موږ د نورو حقوق خوړل دي، موږ د چا پیسې خوړل دي، د چا حق تلفي کړی ده، چاته موږ بدی ردی ویل دي، د چا غیبت کړ دی موږ، هغه هم په حقوق العباد کې راځي، د چا غیبتونه چې موږ کوو. نو دا حقوق العباد هغه پورې نه معاف کیږي، حالانکه هغه کس ته پته نه وس یو سړی نه ما په یو معامله کې یو سل 200 روپۍ وولې، سغلا په طریقې باندې ته ما یو سل 200 روپۍ خوړلې، هغه ته د سره پته نه ده لګېدلې، مرګ پورې هغه ته پته نشتی. اوس که دلته زه الله نه معافي غواړم نو زه هغې پورې نه معاف کېږم څو پورې هغه بنده زه نه یم معاف کړی. دا دومره باریک معاملات دي، معاملاتو چې کوم مسائل دي هغه دومره باریک دي، دومره باریک دي چې په هغې کې که معمولی غونې اونچ نیچ راځي نو فقهای کرام فتوا دا ورکوي چې مه یې کوئ، ځان ته بچ کئ. معمولی غونې اونچ نیچ راځي د چا پکې حق تلفي کېږي، فقهای کرام وایي مه یې کوئ، جایز نه دی، کله ورته ولیکي مکروه دی. که معمولی غونې جنگ جګړې غونې د دوو انسانانو دوو مسلمانانو په درمیان کې په معاملاتو کې بیع و شراء کاروبار کې معمولی غونې جنگ جګړې ته صورتحال برابریږي، فقهای کرام وایي مه یې کوئ، جایز نه دی، مکروه دی. نو دومره حد پورې چې دی یعنی دومره باریک باریک شیزونه دي په هغې کې، دې حد پورې علماء کرام فقهای کرام وایي چې خیال کوئ. هغې نه باوجود هم مونږ چې دی مونږ په هغې کې خیال نه کوو، او بیا زمونږ د کور معاملات شله، گاوند معاملات شله، وړو کشرانو مشرانو څومره معاملات شله، مونږ هر یو کزان کې سوچو کو، زه په خپل متعلق زه سوچو کوم نو څومره حقوق مونږ تلف کړي دي. اوس ځکه مشرانو حق تلفي مونږ کړې ده نو مونږ خو مشرانو نه معافي وغواړو، هغه به مونږ معاف کړي. خو کشرانو حق تلفي که مونږ کړي خپل د بچو یا د کشرانو رونو خویندو یا په کور کې نور څوک کشران وي یا یو استاد وي هغه خپل د شاګرد څخه حق تلفي کړي وي، نو آیا هغه استاد هغه مشر به خپل کشران نه معافي وغواړي؟ څوک به تې هم نه غواړي. په دې وخت کې په مونږ کې دومره احساس نشته دی او نه مونږ کې دومره د الله یره شته دی چې مونږ هلته معافي وغواړو، ځکه هغه مونږ خپله بېعزتي ګڼو. نو الله تبارک وتعالی ارشاد فرمای ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نزدیک مکمل دین طور طریقه او مکمل ضابطه حیات چې کوم دی هغه الله تبارک وتعالی د اسلام په شکل کې یو نمونه مونږ لرا کړی ده. اسلام په شکل کې هغه نازل شوی دی هغه دین. اوس که مونږ ځان ته وایو چې مونږ اسلام والی یو، مونږ مسلمانان یو، هغې نه باوجود هم که په هغې کې مونږ لږ اونچ او نیچ کوو، لږ کمی کوتاهي پکې کوو،
لګ ډیر پکې کتبر کیګو نو په خپل سوچ کوي چې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای یا ایها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافه اے ایمان والو په اسلام کې مکمل ځان داخل کړئ لګ ډیر پکې ځان ما داخله وای چې صرف به منځونه کو بس دې ته مکمل اسلام نه وای صرف بروجی اګدو بس دې ته مکمل اسلام نه وای یو څو تسبیحات مونږ یاد کړی هغه به وایو دې ته مکمل اسلام نه وای مونږ له دا اودس د غسل د چارادام د دې چل راځي بس دې ته اسلام نه وای اسلام چې ستوي پاغه کې ځان مکمل داخلول دي دا د الله تبارک وتعالى حکم دی او بیا صيغه الته د امر استعمال شو دا فقهای کرام لیکي الامر للوجوب امر چې دا ضروری دی امر صيغه چې کوم ځای کې الله تبارک وتعالى استعمال کړی دی الته به ضروری هغه کار کوي مکمل وزن په اسلام کې داخله وای او نن سبا زمون چې کوم معاملات دي وخت کم دی رزي هم ډيري وړي شوی دي نو زمون چې کوم معاملات دي پاغه کې یو ډیر غټه مسله پکې داوي یو عام مسله ده دلته په معاشري کې چې تقریبا دی وخت کې په پورا پاکستان کې پورا دنیا کې عام درکه دا مسله ډیر کم خلک به چې هغه به ځان بچ کړي مونږ یو کار کوو هغه د شریعت مطابق ته او زمونږ د کور د خلکو مخالفت ته پاغه کې لکه مثال کے طور پر یو دو مثالونه ودرکم مثال کے طور پر مونږ خپل پکور کې د چا واده پروګرام دی او پاغي کې مونږ د आवाज اوچت کو چې کوم د خلاف شریعت کارونه دی هغه به کې نه کیږي دا فلان کې کار به کې نه کیږي یا زمون کور کې چرته مړې شوی دی او مونږ دا आवाज اوچت کو چې دلته چې دی د دې مړې چې شو دی د خخول پوری څومره معاملات شریعت اجازت ورکړ دی هغه عمر وکړو هغه نه زیات بنکو کدا आवाज مونږ اوچت کو نو دې کې غټه مسله مونږ تاسو ودرېږي زمون معاشره زمون کورنۍ زمون خاندان مونږ دغه سوچ اول کو چې آیا دوه سوي آیا کور کې به خلک ماته سوي آیا خاندان کې به خلک ماته سوي آیا په معاشري کې به خلک ماته سوي او دا زمون یو بانه د عام مونږ دغه بانه نیول ده لکه یو ځای کې ما چا مسله ران تاسو کړو چې زمون په ځای کې د میت کمیټیان دي مړی چې کمیټیان دي ته میت کمیټي ویل کیږي هغه سي یو علاقي یو د کلی کمیټي او پاغي کې چې هر یو کور والا چې د میاشتې پیسې جمع کوي او بیا چې کله مړی وشي نو کم کور مړی شوی هغه کمیټي بیا ټوله خرچو چتي څومره ملمانه راځي پاغو باندې روټي خوري فلان کې کوي دا کوي هغه کوي نو ما ورته مخې نه دا وی چې څومره دارالفتاګان دي په دې وخت کې څومره فتاوی دي فقهای کرامو د میت کمیټي باندې چې د متفقه فتوا ورکړه چې دا ناجایز ده میت چې کومه کمیټي د کم چې جایز صورت ته پاغي کې هغه صورت هغه باندې دی وخت کې په دنیا کې څوک هم عمل نشي کولای لکه هغه جایز صورت ډیر ګران کار دی مونږ چې کوم صورتونه اختیارو هغه ناجایز دي نو چې دا خبره مې وکړه نو هغه وی چې اوس میت کمیټې نه ځان شاته کوم نو کلیواله ماته سوي کلیواله خو چې تا ته هر سوي او به وي کلیواله پتا باندې گزار نه کوي تا بس په دوه خبري وکي چې د ځان زمونږ د کمیټې نو رستو کو یا د دا کارو کو هغه کارو کو خو زه پریشان پدې يم چې کلیواله د ویناګان نه مونږ پریشان کیګو خو زه پریشان پدې يم چې مونږ دا سوچ ولې نه کوو چې په قبر کې به چې فرشتي مونږ نه تپوس کېل ته مونږ څه جواب ورکو پر ورځ د قیامت د الله تبارک وتعالى په دربار کې به چې مونږ حاضری ورکو اول ته تپوسو کې چې ته دې مسلې نه خبر هم وي بیا دې هم دا کار کړو صرف د دې د وجې چې خلق بسوي الته مونږ څه جواب ورکو آیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د دین دعوت شروع کو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې کله د دین دعوت شروع کو نو هغه ټیم هغه ځای خلکو هغه ته څه خبرې کړې وي الته ورته هم هغه کنځلې کولی
چا په ګټو وشتي دي، چا ولا د مرګ تیارې کو چې دا به ختم کو و به ولو. نو دا څومره معاملات دي په کم دین باندې چې موږ عمل کوو، صرف برای نام دی وخت کې موږ هغه دین باندې چلیږو، لکه صرف یو نوم زموږ د اسلام استعمالیږي او بس موږ مسلمانان یو په نوم باندې. او نور دی الله تبارک وتعالی زموږ ګناهونه دی معاف کی، څنګه چې زموږ ګناهونه باندې پرده اچول د ټول عمر دی دغه شان پرده واچي. دا ډیر عجیبه غونی یو معاشره جوړه شوې ده، او دا معاشره جوړه کړې چا ده؟ دا موږ په خپله جوړه کړې ده. پښتانه وایي چې دا چا دا په خپله ګیله مه کوه د بله. دا هر شی چې دی دا موږ ځان ته په خپله جوړ کړی دی. که دې کې نن موږ یو کس ځان رستو کو، نو موږ سره به یو څو ورځې رستو 2-3 کسان نور ځان رستو کي، یو څو ورځې رستو به انشاءالله دا راتلونکي نسل لپاره به اسانیانې پیدا شي. که موږ ځان نه رستو کو، راتلونکي نسل به مکمل پکې بیا غر کی. فارسی والا یو مقوله ده، عزت خیش در دست خیش. فارسی والا وی ډیره مشهوره مقوله ده، اکثر کتابونو کې راځي چې فارسی والا وی چې د انسان عزت دا هغه خپل په لاس کې دی. انسان چې څه معامله کوي دا د په خپله کوي. که انسان ته یوه معامله یوه مسله ګرانه شي، نو دا د ځان ته په خپله ګرانه کړه ده. په هغې وخت کې خو دې وایي چې نه دا فلانکي ما ته ګرانه کړه، فلانکي راته ګرانه کړه. خو دا داسې نه وي. د یو هفته، یو میاشت، یو کال وروستو تاسو لاړ شئ، تاسو ته په خپله پته ولګي چې دا مسله ما ځان ته په خپله اوچته کړې ده. نو هر څه زموږ خپل په لاس کې دي. په دې وخت کې موږ کم معاملاتو کې ځان رستو کوو، کم چې د خلاف شریعت کارونه دي، نو په هغې کې موږ ډېر په حکمت سره دې وخت کې ځان رستو کولی شو. او که ځان خو رستو نه کو، نو راتلونکی نسل به مکمل پکې غرق وي، او هغه به ټول عمر تر مرګه پورې بیا موږ ته خیرې کوي. دا څومره خبرې چې وشلې، الله تبارک وتعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. او الله تبارک وتعالی چې څنګه ارشاد فرمایلی دي چې مکمل دین چې کوم دی هغه اسلام دی. الله تبارک وتعالی دې مکمل دین باندې، مکمل اسلام باندې، مکمل شریعت باندې موږ له عمل کولو توفیق نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.